بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ یئ او ښه ورځ مو تېره کړې وي. زه نن تاسو سره یو ځل بیا لایف شومه. مننه د پیج د اډمن صاحب نه چې ماته میسج وکړو او یو ځل بیا میلمه کړم دې پیج کې. مننه ډېره زیاته. دوستانو یو څه خبرې به په نن میچ وکړو، یو څه به په سلیکشن باندې وکړو چې د افغانستان په کرکټ کې څه روان دي او څه کېږي. نن خو به تاسو ټولو پرفارمنس کتلی وي چې نن په میچ کې څه وسول او څه روان دي او اوپننګ هم څنګه روان ده او کوم اوپنران ښه ښه پلیران بار دي. یوه خبره زه باید دوستانو وکړم چې په افغانستان کې هېڅ حکم نشته چې حق ته حق ووایي. که هر چا خوله وازه کړله یا حق ته حق وویلې هغه بد اخلاق هم ده. د هغه نه خلک نفرت هم کوي او هغه سره څوک خبرې هم نه کوي، هغه په بد اخلاقه باندې معرفي کېږي. نو زه یوه خبره درته وکړم، نن میچ کې اوپننګ سیخل اوپننګ دی مونږ وشو. په اوپننګ کې اوپنر موږ سره بیټسمین و جاوید احمدي او آف سپین بالینګ کوي. جاوید احمدي 3 کاله مخکې 2 کاله مخکې د ملي ټیم وایس کپتان و او سیخل څومره ښه پرفارمنس د مغه و. افریقې ورسره کاو، اوپننګ یې ورسره کاو. جاوید احمدي بار د په کور کې نول سوی او مخکې به ورته بانه جوړه کېدله چې پرېږده ته ینګ یې ټیم ته به راسې. اوس ورته وایي چې پرېږده ځوانانو ته چانس ورکړې. نو جاوید احمدي زور د جاوید احمدي د 400 کلو د جاوید احمدي د ټیم نه بار ده و چې ځوانانو ته چانس ورکړي. د ځوانانو خو دا حل ده که نه؟ بیا خو کش کې ته داسې ځوان ته چانس ورکړي چې هغه خو ځواني چې هغه خو د په پرفارمنس باندې خو ټیم ته راغلی نه د چا ورور نه د چا د تره زوی. په افغانستان کې سلیکشن مخکې سلیکشن ته وګورئ، اوس سلیکشن ته وګورئ. اول دا چې کله سلیکشن یو سلیکټر ټیم سلیکټ کړي او هغه ټیم مکمل ناکام روان وي او یا په پرفارمنس باندې اغېزه وکړي، د کوم پلیر پرفارمنس باندې اغېزه وکړي، د چیرمین دا حق وي چې سلیکټر کېنئ ورته وایي چې ورور ته راسه کېنه ماته جواب راکړه دا پلیر تا په کومه وجه اچولی، دا پلیر تا په کومه وجه باندې بار کړی. خو په افغانستان کې دا متاسفانه نشته. په افغانستان کې دا نشته چې چیرمین خپله ډنګوي، سلیکټر خپله ډنګوي، د خپله مني، یا به یې وروري یا به د تره زوی یا به د قومي چې بل سړي خوله خلاصه کړله مغه سړي ته وایي وایي ته بد اخلاقه یې، وایي ته بد اخلاقه یې. نو اوپننګ کې په همدې زمبابوې کې په هوم ګراوند کې عثمان غني سینچرانې وکړلې، پرفارمنس یې وکړو په اوپننګ کې. د هغې نه بعد ورلډ کپ یې وکړو. د ورلډ کپ کې صحیح ده غټ میچونه د عثمان غني پرفارمنس ونه کړ. د هغې نه بعد عثمان غني د کېنولی ده ولې د کېنولی؟ تا خو به دې ځله بیا یو پیره چانس ورکړی وي که نه سره په زمبابوې کې میچونه دي، په زمبابوې کې پیچونو باندې تا ښه پرفارمنس کړی ده. او سلیکټر صاحب ولې دې بار کړی؟ خو چې خولو خلاصه کړي پلیر وایي ته بد اخلاقه یې. زه پوهېږم زه په فیسبوک یم بلاک کړی یم ځکه زه بد اخلاقه یم، ځکه چې زه حق وایم. نو حق خوړل کېږي. مخکې هم سلیکشن کې د دولت احمدزي مې سلیکشن کاوه، ټیم څنګه روانو ولاکه دغه رنګې اوپننګ بېکاره اوپننګي، ولاکه دا رنګې بېکاره سلیکشن شوی. ظلم روان ده. څوک حق ته حق نه وایي. هر سړی په خپله باندې ډنګوي. په افغانستان کې د افغانستان کرکټ که دا رنګې روان وي والله بالله په سمت الله مې د قسم د کینیا نه هم حال بدتر شي، د کینیا نه هم حال نور هم د دې نه بدترېږي. خو نسته څوک چې حق ته حق ووایي. څوک چاته ووایي چې ولې ورور دې چې کوې پسې راپاسي نسته. هر سړی په خپله ډنګه یا سړی ځان ته وایي زه یم، بل ورته هېڅ د سړي زوی نه ښکاري، نه ورته په صحیح سترګه باندې ګوري. سلیکشن د سلیکشن ده. کوچ د کوچ زه یوه خبره درته وکړم دوستانو، قسم مې ده په خدای چې په مخ کې کوم کوچ و کبیر خان لوبغاړو سره جوړ خپل موقعیت یې ساته. راجپوت اوس پلیرانو سره جوړ د خپل موقعیت ساتي. راجپوت سټریک کوچ انډیمولز و چې هغه سره ټیلنټ مانه نه د چا ورور مانه نه په ټیم کې د کوم سینر خبره منله. خو انډیمولز لاړه. راچل لطیف کوچ چې پلیران سپورټ کول نه د چا تر زوی بل سپورټ کاوه. هغه ته همدارنګې هغه بیا زه سره نورو ویډیوګانو کې شیر کړم چې راشد لطیف د کوم پلان جوړ شو، په کوم پلان باندې توت ته وخېځه راشد لطیف.
اوس یې راجپوت راوستلی د راجپوت خپل موقعیت ساتي والله بالله خپل موقعیت ساتي موږ افغانان چې یو خودکش او بیګانه پرسته یو بیادبي د ډېره معافي وبښئ پردي سړي ته خوشحال یو خپل هم قدر نشته ولا په دې خپل ملک کې د راجپوت نه ښه کوچز دي ټیم میچونه ګټي کرکټ راجپوت ته ورکول کېږي ټیم هم ښه ټیم ده ټیم د افغانستان ښه ټیم د پرفارمنس کوي لګیا ده ځکه کرکټ پې راجپوت اخلي د څه شي ښه کوچ د راجپوت دی خو دې ما ته یو وښیي چې ده خو یو ښه چینجز راوستي که نه ولا که یو شتم راوستلي صرف ناستې قسم ده دال خو صرف خوري دال خو صرف ښه دال جګوي نو حق د څوک حق نه وایي د چیرمین باید کینئ نوروز کینئ نوروز تا دا پلیران دی په کومه وجه باندې اچولي دي په کومه وجه باندې تا دا جاوید عثمان او دوی د په کومه وجه باندې بار کړي دي خو څوک نه ته حق ته حق وایي نن هم دا حل ده هلته میچونه ګډول ته بیا راجګېږو په درې رنزونو باندې هم پلیران آوټ کېږي هلته راجګېږو په اتیاو باندې ماته آوټ کېږي داوی د ټیسټ ټیم کوو چې موږ ټیسټ فل ممبرشپ اخلو ټیسټ اخلو په دې حالت باندې اخلو په دې سلیکشن باندې اخلو لکه دوی چې دي بیا چې څوک حق وغواړي وایي ته بد اخلاقه مراد علي یو ازبک ده مسلسل پرفارمنس وکړه په ډومېسټک کې بله ورځ یې ډراپ کړه چې یو پوسټ یې وکړه غریب په چغو چغو زړل 800 میسج پسې د کرکټ بورډ نه راغلی ولې چې ولا که رانه کرکټ وکړې تا څنګه دا پوسټ فیسبوک کې وکړه ته بد اخلاقه ښه چې پلیر دې حق غواړي وایي ته خپل حق غواړي وایي ته بد اخلاقه او خپله خو ته بیا دومره په تا کې نه د ضمیر اجازه درکوي نه د غیرت اجازه درکوي نه د خدای نه د یره سته نه د هغه دوه ولیستو د قبر د ډار سته چې هغه دوه ولیسته جیته به ورځې مګجې کې به خدای د څه جواب ورکوي ولې د یو غریب حق خورې ولې د یو بل سړي حق خورې ولې حق ته حق نه وایه خو د خدای نه ډار نسته که نه خو د رسول نه ډار نسته هغه دوه ولیسته جیته چې ورځي د مغجې نه ډار نسته هلته به زه خدای د څه جواب ورکوم په کوم پرفارمنس باندې ته دا پلیرانه چې په کوم پرفارمنس باندې تا عثمان غني او جاوید دارنګې اوپنران ډراپ کړي او نورعلي یو ډېر ښه اوپنر ده نورعلي سره ټیم ته راغی زه بیا ډېر سخت خوشحاله وم خو دې اوپنر سره او نورعلي سره چې پرفارمنس یې ونه کړي صحیح ده آینده به وکړي نورعلي سره په کار یا جاوید یا عثمان غني و عثمان غني دې هم بار ده جاوید دې هم بار ده دواړه دې کېنولي دي جاوید ته دې ویلي دي چې هغه ده مونږ ینګ سر ته چانس ورکوو جاوید ینګ نه ده جاوید د 13 کلو ده که د 40 کلو ده خو جاوید خو هم د 400 کلو ده داسې یو کیل روان کړی ده په والله بالله درته قسم خورم که دا حالت هم رواني که کرکټ د کینیا نه بتر نه سو د ما دغه ویډیو د شاهد دی بیا راسې ما ته مخ راته ورکوي دلته هر سړی په خپله باندې ډنګوي ما درته وویلې چې چیرمین باید سلیکټر کښېني چې سلیکټره کښېنه ته ما سلیکټر کړی تا د کرکټ دې وکړو صحیح ده د نیشنل ټیم پلیر پاتې شولې سلیکټر مې کړلې نو په دې مطلب خو نه ده چې ته تا ظلم شروع کړی ده راغلی په خپل سر باندې سلیکشن یې کوې څوک نشته که نه چې څوک ورته حق ووایي او کښېنئ چې وروره ته کښېنه او د دنیا په هر کرکټ بورډ کې په هر قانون کې دا رولز دي چې کله ټیم دا رنګې بېواکه پلیران یې اچولي د چیرمین دا کار ده چې سلیکټر کښېنئ بیا سلیکټر جوابونه ورنه کړل صحیح سلیکټر د وظیفې نه ایسته کېږي په هر ملک کې پاکستان وګورئ انضمام یې رانه وسته انضمام یې رانه وسته سلیکټر یې که څومره زور یې په افغانستان باندې واچاو دې ته زور وایي د کانټرکټ نه مخکې انضمام یې بوت ځان سره چې راسه سلیکټر یې که بل یې ایسته که ځکه هلته یې ټیم ناکام و خو دلته د موږ څوک نشته که نه چې کوم سړی ښه سلیکشن کوي هغه ته وایي ته کوچ ته ورسه ځوانان تربیه کوه کوچ هم کوچ نه ده معلوم سلیکشن هم سلیکشن نه ده معلوم غریبانو سره دوی ظلم کوي چې لږ زور در کې نه وي خلون نه وي در سره ته هیڅ شیم نه یا نه یا چاته بوټ پاک نه کې بیا د بي د ډېره مافي یا بوټونه څټې یا ورته صاحبونه کې یا په ورځ کې ورته یو 20 میسج ونه کې ته د هیچا زوی هم نه تا ته څوک وخت نه درکوي حق چې وغواړې وایي ته بد اخلاقه ته وایي بد اخلاقه ته حق غواړې دا حالت روان دي که دا حالت روان دي قسم مې د خدای کرکټ هم د کینیا نه هم بتر شي د افسوس خبره ده زمبابوې غونته ټیم چیلنج ورکوم د لوګر کپتان وم غټې خبرې نه کوم د لوګر ټیم ورولم دی د ما پاتیاو باندې راته اته اوټ کړي که نه نو خو راځي په شل بالو باندې صفر کوم نو خود راته اته اوټ کړي ولا ټول ټیم یې راته په شلو باندې اوټ کړي په دې کې بیا سینر پلیران به څه شي وکړي چې د بره نه د حالت را خرابه شي هر سړی دلته په خپله باندې ډنګوي سلیکشن هم نه ده معلوم سلیکشن هم په خپل سر کېږي په چا کې دومره واک نسته که په کرکټ بورډ کې بل سړی خلو خلاصه کړي
خلو خلاصه کې هغه د وظیفې نه فایر ده اوټ کوي وی لره ته بد اخلاقه تا څنګه دا خبرې وکړې په کرکټ بورډ کې زه درته یو خبره کوم دوستانو د 2006 کال کې ما انډر 15 کړی تر 2015 کال پورې 15 پورې 9 کال د کرکټ بورډ سره پاتې شوم د نېشنل ټیم پلیرانو د نیولې تر کارکونو پورې چې ساره مزه تر مخامه په کرکټ بورډ کې وم یو وزرای راته معلومه ده چې یو نفر خلو خلاصه کی هغه د وظیفې نه فایر ده چې یو پلیر خپل حق غواړي مغه پلیر عمرې بار ده وی ولا کړه چې کرکټو کې مخامه ورته وای وی ولا کړه چې کرکټو کې مخامه د ما په مخ کې ولا پلیرانو ته ویلي وی ولا چې شل سنچرانو کې کرانه کرکټو کې هغه پلیر بچی شي وکي ګناه ده چې یو خپل حق غواړي کنه د غریب سړي زوی ده د غریب سړي زوی خو هلته د بیا ادبي د ډېر ما په ډېر زیاتو بګي د نه سړي زوی چې څوک سپورټ نه لري هغه هیڅ شي نه ده هغه یو نتنګ انسان ده په افغانستان کې کرکټ کې درته واضح وایم چې سپورټ نه لري او څوک د شاته چیلا نه کوي کنه ته هیڅ شي نه قرآن سے سور ورسم करे څوک په کیسه کیسي درته په ثبوت سره یو پلیر ولا رسوم یې نور غزتیا او سیلا نسته سړیانو نن د ما روزي د تاسې په پلاس کې ده که ما ته په هغه کې راکې په کاسه کې راکې په غلبیل کې راولګې تر ما راونه رسیږي او نو مې سره پاتې دي وس په افغانستان کې عمر سره ظلم وک راغلم په خدای درته قسم کوم په رسول درته قسم کوم سره باندې حق نه لري دوستانو چې په هر ځای کې مې پرفارمنس کړی په هر ځای کې په 2 شپږیزه کې اوله شپږیزه کې دولت مازای کوچو واچولم په 2 شپږیزه کې قسم مې د خدای نورز منګل زبر کړم ځکه د نورز منګل ما سره نه لګېده والله بالله درته قسم وکم چې ما سره به صحیح خبرې هم نه کولې شپږیزه کې میچو بند امیر سره کم یادېږي په دیپ تړمین باندې وستل یو ما راننه وستلم بیرته بار کړلم سرکل کې تنه درې پاتې سول د سرکل بونډري نو د چغه وهمه درې پلیران د سرکل کې دي بیزت کړم څک امپایر نو ورک روسته بیرته ماته کنځا کولې بیرته زی بیزت کړم خو مله ما خو درته ویل کنه چې دا درې پلیران د سرکل کې دي بیرته بزرانه نه وزم حق څوک نشي غوښتای په افغانستان کې مو لس 9 کال مې کرکټ کړی انډر 19 مې کړی 15 مې کړی 17 مې کړی په خپل ټیلنټ په لیاقت باندې مې کړی چاته مې په والله بالله کا سای ویلی په والله بالله کا مې چاته چاپلوسي کړی په والله بالله کا مې څوک ملم کړی او نه مې چاته چاپلوسي کړی کرکټ مې کاو په نرم مې کاو چاته مې ټیټه نه ویلې امدا وجه ولا وی داود بد اخلاق ده کله به په زنجیر بار کولم کله به نسیم دانش را باندې ځان نه فرعون جوړ ک هغه په ټیم کې نوذ بالله فرعون چې په پرفارمنس کولو سره په 900 وکټو باندې زبر کړم د مغینه بعد وست را سهالو ګوره سلیکشن په کوم سره هغه باندې روان ده سلیکشن نسته کوچ د کو نشته راجپوت د را وصلې د راجپوت خو مونږ ما مخکې مې خبرو کړه قسم به د خدای مونږ افغانان سه یو خودکشه او بیگانه پرسته یو بخنه ډیره غواړم خپل خلک موږ ته خلک نه ښکاري خپل کوچ خپل او په چیرمن کې چیرمن بیا دومره نشي کوي چې د سلیکټر کې نه د چیرمن حق ده چیرمن ته به زه اوس دینه باز شخص ولا زنګ چیرمن ته وایم چې وروره دا ته حق ده ته باید کینې کنه و سلیکټر کینه و دا پلیران ته په کومه وجه باندې اچولې دي عثمان غنی جاوید دا دی ولې بار دي په کومه وجه باندې بار دي ته خو ماته جواب راکړه کنه ته جواب درنه کی هغه حق لري چې بارې کې د هر ملک په کرکټ دا قانون ده چې ټیم ناکامه دي سلیکټر کې نه سلیکشن خو مخکیم کې د کنه دولت امرزي دوی خو مخکیم سلیکشن کاو په قران کې دا رنګ بیکاره سلیکشن لکه دا وسه سوی خو چې څوک حق غواړي هغه بیا بد اخلاقي هغه بیا چې کرکټ بوک څوک خلاصه کې هغه بیا د وظیفې نه فایري وی اوټ زبیا مغه چولې خرڅي او چې کوم پلیر حق غواړي مغه بیا بد اخلاقي مغه ته 800 میسج کیږي 800 میسج ورته کیږي بیا د ما په د عمر د سپینه مر بتر کی مخامخ ورته وای چې ولا کرنه کرکټو کې مخامخ ورته وای سلیکشن هم بیکاره د داوی کوو د ټیسټ کرکټ کوو چې موږ ټیسټ کرکټ اخلو او موږ ته فل ممبرشپ راکړي راجپوت امر وصلی یو امپروومنت د ماته وخی د راجپوت د راجپوت دا چینجز په ټیم کې راوصلی د ځا یو شی د ماته وخی قسم خدای صرف دال خو خوري د سار راجکسي په هوټل کې د ناشتې او د کیک نه بیگ ډکی ځان سره وړي صرف د ناس شوقي ده ولکه په خاورم بل خبري خو مونږ یو مونږ باندې د خپل کوچز اول مونږ سیو ما مخکې مو ویلې د خپل کوچز قدر په مونږ باندې نسته خپل کوچز راولې کنه کینه خپل کوچز یو شپږ میاشتې ورکه ټیم دولت ته پلاس کې ورکه
نو 6 میاشتې ورکړه په لاس کې چې بیا که دارنګې بیا ناکامه شو بیا دولت ورته وایي وروره کښېنه اوس انډر 19 کوه اوس تا نه نه کېږي خو ته خو 6 میاشتې په لاس کې ورکړه خو موږ باندې د خپلو قدر نشته که نه موږ باندې د خپلو قدر نشته موږ پردي ته خوشحاله یو بیا د د ما د پښتو کې یو متل ده وایي پردا شی ډېر خوند درکوي اوس موږ ته پردا شی خوند راکوي بیا څه کوچ راولي بیا خو یو صحیح کوچ راوله که نه چې انډیمول د صحیح کوچ و حق دی حق ویلې انډیمول ته پلان جوړ کړي انډیمول هم په هغه باندې په نیوزیلند باندې ورسپاره د پیټر انډرسن یې لیونډرت جوړ کړ وتلی ونه خپل کوچز خو د صحیح کوچز دي خپل کوچز خو یو څو وخت مخکې ټیم په لاس کې ورکړی یو دریس امازي دی په زیمبابوې کې 5 په هغه باندې ماته ورکړه سیریز یې وګاټه د دولت د نېشنل ټیم سره کوچ څومره چینجز راوستل په بالرانو په بیټسمینانو کې خو خدای ته رسول ته وګورئ څوک حق نه وایي د ټولو سترګې پټۍ دي چې باراني کوچ ته خوشحاله بیا خو راوله که نه بیا خو یو داسې کوچ راوله چې $10,000 ورکوي خو دا یو 4,000 پې نوره مرجګې که نه یو 4,000 پې نوره مرجګې خو بیا خو یو سم کوچ راوله نیم کوچ دا نیم ولاکه سلیکټر د راځي خپل ورور د راته اوپنر کړی ده په کوم صورت باندې دې اوپنر کړی ده خپل ورور جاوید بیا وایم دا خبره جاوید د کېنولی ده وایي ینګسټر ته چانس ورکوي څنګه ینګسټر ته چانس ورکوي ینګسټر ته سړی چانس ورکوي خو په یو علت باندې خو یې ورکوي یو صحیح ینګسټر ته خو چانس ورکوي که نه خو څوک نشته چې حق ووایي که نن سبا دې حق وویلې ته بد اخلاقه یې د تا ولاکه د څوک د خیره کادې مو شماري د خیره کادې د ملاکه وشماري څوک چې حق ته د حق وویلې هر سړی په خپله باندې ډنګوي هر سړی عاطف مشل ساته یوه خبره کوم او دا اوس وروسته تاسې په مخکې ولا په لایف ویډیو کې مو ته ټلیفون کوم چې وروره سلیکټر د کېنوه چې جواب یې نه شو درکوه یا که تا د وسه نه کېږي بیا د یو داسې سړی چیرمین راشي چې هغه کرکټر پاتې شوی چې بیا تا نه کېږي په کرکټ کې معلومات نه وي درته داسې خو نه کېږي وروره یا خو هسې هغه روان د دعوې د ټیسټ کرکټ کوو چې موږ ټیسټ کرکټ اخلو او په 80 رنزونو باندې 8 آوټ کېږي او په 190 رنزو باندې په 3 رنزونو باندې واوټ کېږي سلیکشن به داسې سلیکشن خو داسې نه وي څوک حق ته نه وایي پلیران دې په کور کې نولي دي دوکانداریان یې پکې دوکانداریان خو پلیرانو باندې نه کېږي چاته وایي چې ته جاوید ته دې ویلي دي چې ته ینګسټر ته چانس ورکوو ولې هغه بیا هم همدا خبره کومه بیا هم تکراري کومه د 15 کلو ده د 15 کلو ده زوړ ده نه تر کېږي ځوان پلیر تاسې نه پرېږدئ هغه ځوان پلیر راولئ چې بانه ورته جوړئ یا مې ورور ده یا مې د تره زوی ده را تخته کې بس پوسټونو ته م شروع ورکړي زور هم پوسټونو ته ورکړی چې موږ ځوانانو ته چانس ورکړی د څه شي ځوان ته چانس ورکړی سلیکټر صاحب د څه شي ځوان ته چانس ورکړی ته خو ما ته دا سلیکشن وکړی که نه ولا په ټیم باندې خو بوج ولې اوس قسم مې د په خدای دومره غټ بوج په دې سلیکشن کې تا په افغانستان بوج ولې چې په دې ډارېږو چې کرکټ هم د کینیا نه بتر نه شي په دې باندې اوس ډارېږو او همدا خدای ته سوال وکړئ چې خدای هم د تر خلاص کړي د نه یدن هم د خدای خلاص کړي نه د سلیکشن منو نه د داسې بیکاره سلیکشن منو او نو د منلو وړ ده هر یو افغان نن سبا په کرکټ پوهېږي ولا که دا حال د رواني چې په د کرکټ بورډ مخې ته د دومره مظاهرې وشي چې سلیکشن د یاده ویر شي سلیکشن د ولا د یاده ویر شي دارنګې سلیکشن چې نیسې کوئ او بیا د پاسه نه در باندې زور بیا نر غوندې استعفا ورکړه چې نیسم کوئ ما باندې د پاسه نه زور ده خو زور نه ده روپۍ صاحب دا روپۍ صاحب څه ده دا روپۍ صاحب ډېر بد شی ده روپۍ صاحب ډېر بد زور ده چې د روپۍ صاحب زور درپسې بیا هر سړی بیا د هر سړی چې یو خبر درته کوي د مغه منې د حکومتي سړي به ته منې د زورواکي به ته منې چې کوم د غریب سړي زوی هغه د کرا په کور ناست هغه د کرا چولې خرڅوي د هغه عمر هم تباه ده په افغانستان کې خلکو تعلیمونه ورته پرېښي دي کرکټ ته سبا چې دغسې پرفارمنس وکړي داسې ورځ راسي ټک ایستی کړي بیا چې حق وغواړي وایي ته بد اخلاقه د څه شي بد اخلاقه ځکه خپل حق مې غوښتی ده چې حق څوک وغواړي هغه بد اخلاقه کرکټ بورډ کې کوم یا سلیکټر یا کوچ یوه خبره حقیقت یې وکړه په کرکټ بورډ کې سبا د وظیفې نه اوټ ده
د 9 کاله مې ورسره پاتې شوي دي د کوچ نه نیولې تر پلیر نه نیولې تر اوسه پورې د ساره به تر ماخوسانه په کرکټ بورډ کې یو زره ته معلومه ده چې کوچ داخلي کوچ خلو خلاصه کړله وایي ته بد اخلاقه کوچ د اوټ ده د کوچ د په کیسه کې مولاکه څوک سي او نه ولاکه بیا څوک پوښتنه وکړي او که پلیر د خلو خلاصه کړله وایي ته بد اخلاقه نو ټولو دوستانو ته یوه خبره درته کومه ټول راجک سي همدا یوه خبره وکړئ ما مخکې درته ویلې قسم د موږ افغانان خودکش و بېګانه پرسته یو راجپوت نه منو د راجپوت په ځای باندې رئیس احمدزی او دولت احمدزی تر ډېر صحیح د چلنج سره وایم والله بالله چلنج سره وایم راسئ یو چینج د ماته وکړئ په ټیم کې سره راجپوت څه شي کړي یې چې کله تا سره دوستانو ښه ټیم وي ښه ټیم در سره وي که نه ښه ټیم در سره وي چې ته یو نتنګ کوچ هم یې هغه ټیم میچونه ګټي ته په مفته کې په کریډټ اخلې کوچ هیڅ شي ملاکه کړي کوچ صرف مړۍ خوري صرف دال خوري دال راچوي دې ته خوشحاله ده نور ولاکه $10,000 ته مغه کوچ ته ورکوې د خپل کوچ د $600 ورکوې خودکش و بېګانه پرسته خو نور ښکره نه لري یا خو ورای نه ده چې شاته با راپسې وکړي شرم خو ورای نه ده خو دا خودکش و بېګانه پرسته مونږ یو که نه دا داخلي کوچ ورکه رئیس احمدزي دولت احمدزي ته 6 میاشتې ورکه ټیم په لاس کې ورکه که نه ورکه 6 میاشتې ټیم په لاس کې ورکه ته بیا رزلټ وګوره که نه ځکه چې افغانستان ټیم ښه ټیم ده راجپوت د راوستلی د کېنولی د رسولا ته کوچ او د راجپوت اوس همدا یونین یې جوړ کړی دا د ښکاره وایم قسم ده ته د ما موقعیت ساته زه به د تا موقعیت ساتم یو سیف می آی ویل سیف یو ټو دا خبره اوس روانه ده ته ولاکه په خاورم خبرې راجپوته خو د ټول راجک سي د سلیکټر په ضد باندې سلیکټر د طرفداریان یې کوي که دارنګه طرفداران روان دي سلیکټر باید ایسته سي او بل کوچ باید ایسته سي 6 میاشتې وایم که صحیح کوچ نه سي راوستی خو 6 میاشتې دې ورکړه که نه دا دوه دي چې په کابل کې کېنولي دي $600 ته دې خوشحاله کړي دي $600 ورکوې یو دې په انډر 19 وسپارلی بل دې په A ټیم وسپارلی غلطۍ لکه ماشومان خو یو 6 میاشتې خو یې په لاس کې ورکړه که نه دا ټیم که نتیجه ورنه کړله قرآن په لایف ویډیو کې ګیره درته سرچپه ورښیم اولا غوږو پزه درته پرېږدم که نتیجه ورنه کړه ځکه همدا کوچز همدوی سره پاتې شوي ذره ویښته ورته معلوم ده ذره ویښته او کمزوري ورته معلومه ده چې څه شي کې دا څه شي کې دا دلته کوي دا هلته دا کوي یوه ذره ورته معلومه ده خو څوک نسته مونږ یو پردي ته د بیادبي د ډېره مافي پردی شی سخت خوند راکوي مونږ افغانانو ته پردی شی خوند راکوي بس نور ولاکه په خاورو هم پوهېږو صرف فیسبوک ته م زور ورکړی د غرض و غرض هم راخیستی ده جګ صحیح که نه عملي کار وکوي د موږ خو نور څه د وسه نه کېږي موږ خو به چې په کابل کې معمولي خلق خلاصه کړی بد اخلاقه خو چې نه مو چا ته چاپلوسي کړې نه ولاکه وکم او کرکټ مې کړی نه په خپل لیاقت مې کړی نه مې ټول عمر چا ته چاپلوسي کړې او نه کوم ولا چې څه حق یې هغه حق به وایم چې هر سره باندې کېږي مو ولاکه مې څوک دې حقه تېر کړي نور هم دوستانو وخت نه نیسم ټول د یو اواز راجک سي سلیکټر نه منو او کوچ خو بیخي نه منو کوچ چوټي کوي ځکه کوچ یو هغه کار کوچ نه ده کړی په ټیم کې یو چینجز هم کوچ ولاکه راوستی یو چینج هم راکه کوچ راوستی خو ځکه هلته ورسره ټیم ښه ټیم ده هلته ټیم د سره ښه ټیم ده ځکه میچونه ګټي په ښه ټیم باندې میچونه ګټي ته خو وګوره که نه ته خو یو شی دې ماته وکړه چې تا یو ټیم کوچ هغه کوچ چې یو ټیم کمزوران هغه کمزوران یې ورختمې کړي راجګې کړي هغه کوچ خو تا غوندې نه کرا ناسې دالو ته دې شروع کړی د دالو راچوي وروره دوستانو نور هم وخت نه نیسم وبښئ زړه مې درد کړی و نو که څه غلطه خبره سوي ډېره زیاته بښنه غواړم او ټول په یو حق باندې راجګ سئ نور خدای او رسول ته وګورئ حق ته حق ووایئ او دا پوچ ورا دی او دا کنځا او یو بل پسې مه کوئ دا یو بل پسې چې پلیر پسې هېڅ کلم کنځا مه کوئ ځکه هر سړی خپل عزت لري خپل ناموس لري پلیر پسې کنځا مه کوئ راجګ سئ په یو اواز باندې سلیکټر د غاړې نه راونیسئ کوچ د غاړې نه راونیسئ په یو اواز باندې که دا حالت مې په قرآن درته وایم ده چې که دا حالت د مونږ وي د مونږ کرکټ د کینیان هم به تار سي او ورځ په ورځ په خرابېدو باندې ده درته دا چیلنج سره وایم نو د دې نه مخکې چې حالت هم د کینیا ته ورسېږي دوستانو یو اواز سئ همدا کرکټ هم خوشحالي ده همدا کرکټ موږ ته خوشحالي راکوي کرکټ بچ کوي او کرکټ وژغورئ مننه ډېره زیاته